الله الرحمن الرحیم. په ننداره چینل د حسن سفر درنو کتونکو اوریدونکو، نن موږ د حسن سفر په 45مه برخه کې ستاسو په وړاندې حاضر. کومه سلسله چې زمونږ د غنی بابا د کلام په حواله باندې و، نو هغه به انشاءالله د بلې هفتې نه همغسې جاري وي. خو تاسو سره مونږ یو وعده کړې وه چې د غني ډیری ته به تاسو بوزو او د هغې هغه حال به تاسو ته ښایو. د غني ډیری مونږ مخکې هم دا خبره شریکه کړې ده تاسو سره چې دا په 2002 کې چې کله افتخار حسین شاه گورنر و، نو هغه د دې ځای افتتام کړی ده او د آیډیا بنیادي طور د هغه په وخت کې لانچ شوې وه او هغه اکزیکیوټ کړی هم. د غني ډیری دوه غټې برخې دي. یوه برخه د دې د لایبرري وه، د کومې وړاندې چې مونږ اوس تاسو ته ناست. د لایبررۍ دغه حصہ د 2010 په هغه بارانونو په هغه سیلابونو کې انتهایی زیاته متاثره شوې ده او په دیوالونو کې په بلډینګ کې غاټ غاټ کریکس راغلي دي، دروازې پکې ماتې شوي دي او هغه د هغې چې کوم پرپز و هغه ډیمیج شوی دی. بل اړخ ته د لایبررۍ نه اخوا ته چې کومه د میوزیم والا سایډ و، نو هغه بلډینګ محفوظ دی، هغې باندې صرف د رینوویشن مسایل به پکې وي. نو لایبرري هم د دې ځای نه اخوا ته شفټ شوې ده او هغې سره لایبررۍ سره یو آرټ ګیلري ده. آرټ ګیلري کې د اشنغر د خاورې چې کوم لوی لوی مشاهیر تیر شوي دي، که هغه عبدالاکبر خان اکبر دی، که هغه علي خان دی، که هغه حاجي صاحب تورنګزی دی، که هغه ماسټر عبدالکریم دی، د دغه ټولو تصویرونه دي او د هغوی سره تړلې لږ ډېر معلومات هم دي. بیا د پشکلاوتي په حواله باندې په دغه میوزیم کې چې د دې ځای کلچرل هیریټیج څه دی، په هغې باندې هم هلته لږ ډېر څیزونه پراته دي چې دلته د ګاڼۍ یا د دسې وغیره د دې ځای د پښتنو د کلچر سره تړلې خبرې هغه هم دلته په هغه میوزیم کې ښکاره کړي دي او د هغه په ډسپلی باندې پرتې دي. زموږ د دې پروګرام غرض او مقصد څه دی؟ لومبی خو دا ده چې دا یو ډیره د خوشحالۍ خبره ده. زمونږ د ډایرکټر میوزیم سره خبرې وشوې په ټلیفون باندې، چونکې نن سنډی ده. نو هغوی وویلې چې د غني ډیری په حواله باندې، د میوزیم په حواله باندې یو ډیر لوی پروجیکټ دی او هغه د ګورنمنټ لیول باندې هغه شروع دی او انشاءالله چې د هغې اکسیکیوشن وشي په هغې باندې څه چې هغه PC1 او هغه څه چې سرکاري طریقې کار دی، نو د هغې کې د دې ځای د لانچ، د مینټیننس، دا ټولې خبرې په هغې کې شاملې دي. یا دلته د ریپیر یا د رینوویشن والا چې کوم کارونه دي، نو وایي چې هغه به زر شروع کړي شي. زه به دا خبره ستاسو په نوټس کې راولم چې تیر کال مونږ یو کال مخکې چې دلته راغلي وو، نو د دې ځای د پکچرز ډېر زیات ښه نو، انتهایی خراب صورتحال و، هر څه بند و. اوس پکې ډېره حده پورې صفایۍ شوي دي، هغه ځایونو کې ډسپلی سنټرز په هغې کې ښکاره کړي دي، لایبرري خلاصه کړې ده، میوزیم یې خلاص کړی دی، هغه چې کومه کلچرل هیریټیج یا د غني بابا چې کومه آرټ پیسز دي، د هغې د سکلپټر د هغې په حواله باندې هغه ټول څیزونه هلته ډسپلی کړي دي او هغه ځای ډېره حده پورې آباد شوي دي. خو ورسره دا خبره هم کول غواړو چې د غني بابا چې کوم سټیچر دی، د غني بابا چې کوم قد دی، د غني بابا چې کوم مقام دی، ډېر کارونه په دغه حواله باندې لا کول پاتې دي. بله دا ده چې دا چونکې یو ډېر وسیع وریز او ښکلې مزیدار په سراونډینګ کې او ګرینري ده، کومه چې د دې ځای هغه فصلونه دي، هغه فصلونه دي، ونې بوټي دي او یو ډېر په ټاپ باندې دا ځای جوړ شوی دی. نو دا ډیری خپله د غني ډیری چې ده، د دې ځای که مونږ وګورو تاسو ته به په پس منظر کې دلته زمونږ ښکاري دا ډېر په لوړ ځای باندې، په اوچت ځای باندې ده.
او دا د ګندهارا سیولایزیشن د هغه وخت نه چې کومه د بودیسټو هغه ډیری به وي او په هغه ډیرو باندې هغوی آبادۍ کړي دي او بیا هغه آبادۍ د وخت د تېرېدو سره د وخت د نشیب و فراز سره د زمانې د ګردونو د لاندې هغه ګیرې شوي دي. اوس هم چې دا مونږ کوم ځای کې ناست یو تاسو ته وړاندې یو نو دلته اوس هم د هغه وخت زاړه ټیکري او هغه آثار موجود دي او که اکسکیویشن کېږي نو وایي به خو لکه اوس اکسکیویشن دلته په کار نه دی چونکې دلته یو ډېر لوی یو ایډیفیس یو غاټ بلډینګ او یو عمارت جوړ شوی دی نو هلته اکسکیویشن خو پاسبل نه دی خو د کوم مقصد دپاره چې دا ځای جوړ شوی دی هغه مقصد دا دی چې زما خیال دی چې دا غنی بابا متعلق خصوصي او د عام علمی ډیبیټس د عام علمی تحقیقي مکالمو د کانفرنسونو د دې دپاره د دې ځای نه موزون ځای نشته که لږه هم توجه ورکړی شي نو مونږه چې د کے پی ډایرکټر میوزیمز کوم دی ډاکټر صمد صاحب د هغوی په خوا کې دا خبره راوستل غواړو دغه کوم چې د دې ځای لوکل انچارج دی د دوی له طرفه نیاز ولی دا خلکو ته دوی ته په دا خبره په ګوته کول غواړو چې که فرض کا د دې ځای نه یو داسې اټریکټیو ځای جوړ شي چې دلته د ژوند کومه بنیادي سهولیات دي اوبه بجلی ګیس چې دلته 24 hours د هغې اویلیبیلیټي یقیني شي نو فایده به دا وشي چې کومه علمي یا تحقیقي یا داسې کانفرنسز چې د هغې تعلق د علم او د ادب سره دی د رڼا سره دی نو د هغې دپاره د غني بابا د یاد په یاد باندې جوړ شوی د دې ډیری نه بهتر ځای نشته ځکه چې مونږ وګورو نو دلته د نیچر نه علاوه هغه موسم هم هغه حساب بد نه دی اوس هم تازه ښکلې هوا لګي د اونو غټ غټ سوري دي د لوی لوی اونو سوري دي ولې دي د بیرې بوټي دي او هر طرف ته پکې یو ښکلېوالې جوړېدی شي نو مونږ د اوسنۍ چې کومه سیکټري سپورټس او کلچر او د دې ډپارټمنټ سیکټري صاحب دی عبید مجید صاحب نو د هغوی په نوټس کې هم دا خبره راوستل غواړو چې دا کلچرل ایگزیبیشنز که کیږي یا سیمینارز کیږي یا کانفرنسز کیږي نو په ګورنمنټ لیول باندې که د هغې لږه معمولي شانتې پذیرایي وشي او د هغې دا ډایورژن دې طرف ته شي نو دا ځای به ډېر زیات نور هم فلریش شي او اوس هم مونږ د هغې یو ستاینه کوو یو اپریسیشن یې کوو د خپل چینل په حواله باندې چې په دې ذریعه باندې چې لاست ایئر دلته کوم او مونږ پې زمونږ سره یو ملما دوه مو چې دلته کوم هغه یو ډیزرټډ پکچر او یو ډسټورټډ و هر څیز ګډ وډ و نو اوس هغه څیزونه کم از کم په سیمیټري کې یا په یو ترتیب کې د هغوی هغه دغه شروع دی هغه کمپلیننګ چې دی هغه شروع دی کوم څیزونه چې زیات د نوټولو دي نو هغه دا دی چې هیومن ریسورس دلته په ټیک ټاک امپلایمنټ پکار دی هیومن ریسورس فار د مینټیننس آف دیز گرین لینډز دیز گرین فارمز دا لانس چې دلته څومره دي بله دلته ځای په ځای باندې که فرض که داسې وشي چې د رحمان بابا د خوشحال بابا د دې خلکو دا کوم چې د پښتو لوی مشاهیر تیر شوي دي چې که د هغوی صنوبر حسین کاکاجي حمزه بابا د دغه خلکو دلته په مختلفو ځایونو کې یو د هغوی دغه سوچ د هغوی د فکر د هغوی د بایوګرافي په حواله باندې داسې څیزونه چې یو ځای د سپیسیفایډ چې هغه د پشکلاوتي یا د اوسنۍ چارسدې د اشنغر چارسدې نه د اشنغر په حواله باندې یو سپیسیفایډ ځای وي بل سپیسیفایډ ځای چې د هغې کې د دغه ټولو مشاهیرو د هغوی یو بایوګرافي یو هسټري په اردو پښتو انګریزۍ کې وي نو دا به بهترینه خبره وي بله ورسره دا خبره ده چې کلچرل پروګرامونه د کلچرل پروګرام نه مونږ یو ډېر ویړ غوندې مطلب اخلو چې کلچرل پروګرام به خامخا موسیقي او ټنګ ټکور او رباب او منګي وي نو دا دغه یوه حصه ده
مونږ که وګورو نو د په اسلام آباد کې مختلفو وختونو باندې د څلور واړو صوبو د لوک ورسه پروګرامونه کیږي نو په لوک ورسه کې دا زمونږ چې دا سرایکي پښتو پنجابي سندي د بلوچي دا زموږ څومره د کلچر دا مختلف رنګونه دي نو د هغه رنګونو یو مظهر هلته په اسلام آباد کې شروع نو که مونږ انویټیشن وکړو په ګورنمنټ لیول باندې زمونږ د سیکریټریټ په لیول د ګورنمنټ په لیول باندې او دلته هغه څیز شروع شي هغه یو اکټیویټي شروع شي یو لانچینګ د هغې وشي لکه لیټ اټ بي ا فرسټ رین ډراپ نو د هغې به فایده دا وشي چې د غني بابا افکار به هغې سره په خپله باندې د راوچتېدو ځکه چې د غني ډیری ته به خلک راځي نو چې د غني ډیری ته راشي نو د غني د ډیری په حواله باندې به د غني خان د خیال د هغه د فکر د هغه د سوچ د هغه د فلسفې بل دې خواته زمونږ ښي لاس ته غني بابا کور دی بل اخوا ته زمونږ جنوب طرف ته د غني بابا مزار دی نو دا مزار باندې چې مونږ کوم پروګرامونه کړو نو زمونږ چې کوم ریګولر ویورز دي هغوی ته د هغې پته لګي اوس چې کوم حالات دي نو دا شاته چې کوم عمارت تاسو ته ښکاري دا عمارت بنیادی طور د لایبرری والو دلته د 2010 د بارانونو او سیلابونو د وجې نه په هغه بلډینګس کې موږ څنګه چې وویلې غټ غټ کریکس دي او هغه د دې ځای هغه بیوټي یې مکمل ختمه کړې ده نو لکه یو ډیزرشن غوندې راغلی دی دلته یو سنسان غوندې صحیح نه ښکاري ځکه چې هغه کومه دروازه ده نو هغه به موږ تاسو ته وښیو یا دننه چې هغې کې هغه کومه سیزونه ګډ وډ دي نو مونږ ته خو اوس لکه چې څنګه معلومات مونږ ته وشو نو هغه دا دي چې د دې دپاره پروجیکټس تیار شوي دي او دغه به انشاءالله وایي چې زر به په دغې باندې کار وکړو نو د سرکار د هر یو کار یو طریقه کار وي نو هغه طریقه کار چې کمپلیټ شو امید لرو چې دغه سیزونه به پایې ته ورسي سر ته به ورسي او د دې ځای چې هغه کومه پرپز بلډینګ و دا په کوم پرپز باندې د دې ځای هغه بلډینګ شوی دی دا جوړ شوی په کوم پرپز باندې دی نو هغه مقصد به سر ته ورسي بله دا خبره سره بیا یو ځل شریکول غواړم چې صرف بلډینګ دغسې هر څومره د دې ریپیر وشي د دې رینوویشن وشي د دې مرمت وشي د دې هغه بیوټیفیکیشن وشي هر یو څیز وشي نو چې انسانان پکې نه په دې کې فنکشنز نه کېږي په دې کې پروګرامونه نه کېږي نو یو وخت به بیا داسې راشي چې دا ځای به بیا یو خپل هغه څه مونږ وکتل لکه غټې غټه ادارې مو کتلې کالجز مو کتل د یونیورسټو څه عمارتونه مونږ وکتل چې د یوټیلایز کېږي نه نو د وخت سره لکه څنګه چې یو کور کې بنده اوسي نو یو شان یو چې بنده پکې نه اوسي نو هغه بل شان نو چونکې دا یو ډېر لوی کار دلته شوی دی عزیزان به تاسو سره اوس شریک هم کړي دا ټول د بلډینګ د احاطه هم ډېره زیاته کافي لویه ده پکې خو ما چې څونه وکتل نو زما خیال دا دی چې د مینیل سټاف چې کوم دی چې کوم د لان مینټننس کوي مالیان دي نور د لوور سټاف نوکران دي نو هغه کسان کم دي او دا ځای ډېر زیات لوی دی نو که د دې ځای بیوټیفیکیشن او د دې ځای دغه کلچرل هیریټیج په حواله باندې د دې ځای هغه خیال وساتلی شي نو دا به د کلچرل ریسرچ ایجوکیشنل لیټرري د دې ټولو اکټیویټیز به دا یو ډېر لوی مرکز جوړ شي بل دلته چې کوم څیز پکار دی نو هغه د یو لوی سیمینار هال وي کانفرنسز هال وي چې په هغې کې ټول بنیادي سهولتونه که د بهر نه څوک میلمانه راځي که د نیشنل لیول باندې څوک میلمانه راځي انټر پروونشل لیول باندې څوک میلمانه راځي نو چې د هغوی لپاره کم از کم دلته د پاتې کېدو یو انتظام وي یا د سټی که د اوږدې سټی نه وي نو چې کم از کم د یو شپې نیمې تېرولو دپاره دلته یو مناسب انتظام وي بله څنګه چې زمونږ لکه د
پښتنو وړوکې کور وي وړوکې ځای وي خو په هغې کې د اجرې جومات هغه تصور یو پریرز پلیس پکې پکار دی پریرز پلیس داسې چې هغه سپیسیفیکلی د دغې مقصد دپاره جوړي بله ورسره که دا کانفرنس هال مونږ وویلی چې یو لوی کانفرنس هال وي چې په هغې کې د ښکلې مزیدار د سپیکرز د سیسټم نه واخله تر د څنګه چې کانفرنسز کوم ځای هالونو کې کېږي ورسره واشروم وي سټیج وي ورسره د اډینس د ناستې دپاره د ریکارډینګ دپاره د بجلۍ د ریکارډینګ د مایک د سپیکرز دا ټول سیسټم ورسره وي نو زما خیال دی چې دا ځای به یو کمپریهنسیو یو جامع ځای شي او هر هغه کس که هغه په سرکاري لیول باندې دی که په انډیویجوال لیول باندې دی چې هغوی څونه په دې سیس کې کنټریبیوټ کولی شي د ګورنمنټ په ذریعه باندې نو دا نه ده مونږ اکثر دا خبره کوو چې غټو خلکو پورې څوک ځان وتړي لوی خلکو سره اسوسییټ شي نو الله ولا مقام بلند کی مقام ورله ښه کي بله ورله الله تعالی د هغه خلکو په نسبت باندې دغه خلک یاد شي نو نور خو دا وطن دی هغه غني بابا یو شعر دی وایي دا چې نن پکې زه مست او مغرور ګرځم دا چې نن پکې زه مست او مغرور ګرځم سبا خدای خبر د چا به دا ګلزار شي نو دا خو دلته زموږ د ډېر ناس وګوره چې دا کوم ځای موږ ناست نو کیدی شي دلته پوشکلا چې کله باچا کیدی شي هغه دلته یو وخت کې ناست دي په پوشکلاوتي کې او نن په 21مه صدۍ کې زرګونه کاله پس چې کوم دی نو موږ هغه ځای کې ناست یو او تاسو سره خبرې کوو په کومه په ماډرنیست طریقه باندې نو غټ خلک خدای په غټ فکر باندې غټوي غټ خلک په دولت نه غټېږي غټ خلک په شهرت ختم شي فکر د انسان پاتې کېږي مال و متاع ختم شي صرف او صرف د انسان فکر پاتې شي زور او زر او تخت دی واغشت خیال نظر او خیش دی راکړ د سرور په سور طوفان کې د کړه ډوبه لوګه تمه او خی زوړ خیال زړه جامه کې د غني دی دا صفت تاسو ګورئ لکه هغه ټول کلاسیکل مایتالوجي کلاسیکل لیټریچر دا ټول سیزونه مونږ ته غني بابا د اشنغر د 400 د پښتنو په عامه ژبه کې ویلي دي نو د هیرولو وړ نه دي دغه خبرې په دغې باندې خبرې درنو کتونکو اوریدونکو اوس مونږ په پس منظر باندې به تاسو ته ښکاري هم مونږ د پشکلاوتي میوزیم وړاندې تاسو ته ولاړ یو د میوزیم کې دننه د ما تاسو ته چې څنګه هلته ذکر وکړو نو مختلف لاندې بیسمنټ کې لایبرري ده بره ځای باندې دغلته یو میوزیم دی بیا پکې د غني بابا د آرټ پیسز د هغې یو ګیلري پکې جوړه شوې ده او هغه مونږ به دا ووایو چې ډېر څیزونه پکې انټیکټ شوي دي د مخکې په نسبت باندې او څه کوم ځای کې چې لکه زوړ زړه چې کومه د لایبررۍ والا بلډینګ دی نو هغې ته به مو تاسو د نظره به تیر کړو چې هغې کې د رینوویشن او د ریپیر ډېر کار دی او هغه څنګه چې موږ ته وویلی شو چې په هغې باندې د یو پروجیکټ روان دی او د هغې مرمت او هغه دیکبال چې د هغې څه دی نو هغه به په وخت باندې وکړی شي بله دا چې د کومه د غني بابا څومره مینوال دي نو فردن د هغوی ذکر کول به مونږ لپاره ممکنه نه وي خو غټ چې کومه مونږ سره لکه په دې حواله باندې ټایم را کولی شي او خپل انرژیز یا خپل ریسورسز څنګه چې مونږ په هغه انډیویجوال کیپیسټي کې یو کوشش کولی شو نو په هغې کې کرنل عمران صاحب مقصود خان د ثوابې یا ډاکټر خالده شوه زمونږ خور د کینیډا والا ملګری چې دي یا پروفیسر ډاکټر اورنګزیب شو په کینیډا کې زمونږ چې کوم زما استاد دی زما دوست دی یا د میا افتاب علي شاه ډاکټر عمران دا زمونږ چې دا څونه ملګري دي نو د دوی ته مونږ دا یو آیډیا ورکوو چې یو مونږ داسې یو فنډ جنریټ کړو چې په هغې کې د خپل ریسورسز مطابق یو داسې فنډ وي چې په هغې باندې دلته مونږ په مختلفو وختونو باندې په 3 میاشتې پس په 6 میاشتې پس یو دلته یو کلچرل پروګرام کوو
او په هغه کلچرل پروګرام کې به د غني بابا سره تړلې مقالې د غني بابا سره تړلې د هغه په فلسفي باندې چې څوک پارټیسیپیشن کول غواړي هغه او بیا ورسره د غني بابا کلام په هغه خپل کلچرل رنګ کې د ویلو دپاره دلته لکه زمونږ هم د دې اشنغر د خاورې د دې ځای فیاض خان خشکي دی دا ټول ملګري داسې دي چې دا مونږه د سردار علي ټکره پورې دا مونږ وو چې د دوی نه مونږه یو داسې ګلدسته جوړه کړو دا خواره واره ګلونه دي چې دوی نه یو داسې ګلدسته جوړه کړو چې د چا په وسایلو کې څومره په خپل لیمټ کې چې مونږ یو داسې فند جنریټ کړو چې دلته دغه پروګرامونه نو که هغې له بیا مونږ څوک ډیلیګیټس راځي څوک میلمانه راځي چې د هغوی د فیسیلیټیشن دپاره دلته مونږ سره یو فند وي بله څنګه چې مونږ وویلې چې دلته د اوپن سپیس پروګرام خو بس مسله نه وي ځکه چې ډېر زیات کولو ځای نه دي خو د سیمینارز دپاره د کانفرنسز دپاره یا نور داسې اکټیویټیز چې هغه کوم انډور دي نو د هغې دپاره یو لوی هال دلته پکار دی نو چونکې دا بلډینګ مونږ ګیر چاپېره که وګورو نو دا ډېر لوی ځای دی او څه ځای نه پکې داسې ډیزرټډ او شاړ پراته دي چې هغه د یو یا دوو مالیانو کار نه دی نو زمونږ د موجوده چې کوم زمونږ سیکرټري صاحب دی یا ګورنمنټ دی نو د هغوی نه دا ایکسپیکټ کوو چې دا واړه واړه څیزونه دي چې دلته هیومن ریسورس په دغه حواله باندې لږ سیوا شي او د دې ځای هغه مینټیننس پراپر داسې طریقې سره کیږي مسلسل د دې ځای دپاره لکه دا ګراس کټرز شو یا د هغې دپاره که فرض کا مالیان پکاري یا نور نوکران پکاري نو چې هغه داسې چې دا هر وخت دلته اویلیبل نو دا ځای به ډېر زیات انټیکټ پاتې شي او د دې چې کوم مقصد دپاره د حکومت په دا دومره زیاتې پیسې وسایل په دې ځای باندې لګېدلي دي نو هغه مقصد به په هغه اصلي شکل کې دلته ترسره شي بله یو خبره دا هم کول غواړو چې دا به په نیشنل لیول باندې د غني ډیری په نیشنل لیول باندې به د کلچر پروجیکشن دپاره دا به یو ډیر غټ فورم شي او دلته زما د کومو ملګرو نامې چې مې واغشتې که دوی مونږ سره کوارډینیټ کړه او مونږ لږ وخت وویسته په 10 ورځو کې یوې ګنټې له مونږ چېرته داسې چېرته کینو او د دې هغه ټول چې کوم هغه موډیلیټیز دي د دې کوم هغه طریقې کار دی هغه ایسوپیز دي هغه مونږ ډیټرمن کو نو دا به زمونږ د طرفه د غني بابا روح لا د غني بابا خیال لا د غني بابا فلسفې لا دا به زمونږ د طرفه یو ورکوټ شانتي کنټریبیوشن وي او په دې ټولو څیزونو کې یاد ساتئ زه زمونږ خو یو عشق او یو عشق دی خو ننداره چینل د عزیز جان سره د چې څومره وخت وویسته نو هغه هم لکه فیملی دا واړه زاګه دي ورسره یې ښه مصروفه نوکري ده لکه زما په شان دی نو دغه خپله د چوټۍ ورځ هغه سیکریفایس کي مونږ یې سیکریفایس وکړو د هغه چوټۍ د ورځې نه مړي ژوندي مونږ ورته پریښي دي د کور چې څه هغه ټک ټوک کارونه یې هغه هم ورته پریښي او دغه یو ورځ د چوټۍ چې نو هغه مونږ د دې دپاره وقف کړي نو دغه زمونږ په وسایلو کې دي مونږ وایو چې ځکه زمونږ نه دا هیڅ پته نه لګي چې په کوم څیز باندې انسان د نورو انسانانو په ښه باندې یادېږي نو د عزیز جان د دې کنټریبیوشن هغه خو وایي چې یاره ما ذکر پکې مه کوئ چېرته په دغه کې خو زه مجبور یم چې د هغه د دې ایفرټس ځکه مونږ خو عاشقان وو زمونږ خو دغه کار دی خو اوس هغه هم داسې لیول ته راوستلی چې په خپله عاشق شوی دی نو بیا په عشق کې چې کوم دی نو د عشق برخې د ایمان شان عطایي وي د عشق برخې د ایمان شان عطایي وي موندې نشي په کوشش په هلو ځلو نو دا بس اوس دته هم د شخصیت یوه حصه غم جوړه شوې ده دلته زمونږ کشر دی اسفندیار دی دا ټول داسې کسان دي چې که مونږ لږ شانتي وغواړو نو د غني بابا چې کوم خیال دی داسې نه ده څه خلک لکه مونږ ته اکثر په کمنټس کې دغه شیز داسې او هغه څیز داسې نو مونږ وایو یار مونږ هر وخت کرټیسیزم ته تنقید ته دا وړاندې یو مونږ مبرا د څه څیز نه یو څه وایي چې یاره دا شعر داسې دی هغه شعر داسې نو مونږ خو هر وخت وایو چې یاره مونږ خو د اصلاح لپاره هر وخت ځان تاسو ته پیش کړی دی د دې نه سوا خو مونږ نشو کولی مونږ نه غلطي کیدی شي مونږ نه څه څیز مخکې وروسته کیدی شي
اوس هم زه په یو څیز پورې انښتی یم چې د هغې زه کوج لګوم خو هغه تاسو سره لا شریکوم نه چې د غني بابا په حواله باندې هیڅ چاته پته نه لګي او هغه کوج چې ولګو او هغه خپل کنکلوژن ته ورسو نو انشاءالله هغه به هم تاسو سره شریکو هغه زه تاسو سره لا اوس نه شریکوم چې هغه څه خبرې دي دوه غټې خبرې دي د غني بابا د ژوند په حواله باندې او د غني بابا د فن په حواله باندې هغه چې ما خپل د تحقیق هغه کنکلوژن هغه اینډ پوینټ ته نه رسولم د هغې د وړاندې دا ځکه درته وایم چې زه د خپله طرفه کوشش کوم لکه چې څونه وخت ملاویږي ریډینګ ورته کوو متعلقه لټریچر ورسره ګورو او هغه ټول څیزونه نو مونږ عزیز جان شو زه شوم مونږ بس په دې خبره د الله تعالی نه ډېر شکرګزار په دې چې کوم مقصد د انسان هغه وویل چې فلفل شي نو انسان خوشحاله شي په دې چینل باندې په دې خبرو باندې د افغانستان د صدر پورې مونږ دغه خبره رسولې وه او هغوی مونږ سره چې څونه د مینې بیا هغې کې چې کومې مسلې رالې نو زما خیال دی د هغه مسلو ذکر کول هغه مناسب نه دي خو دا چونکې یو د سرکار ځای دی زمونږ د پښتونخوا د حکومت ځای دی نو مونږ په ځکه وایو چې د سرکار هر یو ځای هغه زمونږ د ټولو دی هغه د چا ذاتي ځای نه دی په هغې باندې د چا ذاتي تصرف د هغې د استعمال باندې د چا پابندي نشته څنګه چې د غني بابا مزار دی داسې د غني بابا دا ډیری ده په دې باندې د چا ذاتي تصرف نشته دا د حکومت دی نو مونږ وایو چې د دې ځای نه یو داسې پروجیکشن وشي یو داسې کلچرل پروجیکشن وشي چې نه صرف د غني بابا بلکې د غني بابا سره متعلقه اوس یاره په د رحمان بابا په مزار وګورئ د حمزه بابا په مزار باندې وګورئ نو زه تاسو ته دا خبره هم درته ډېره د حیرانتیا ښکاره شي چې د حمزه بابا مزار هم د افتخار حسین شاه نو تاسو وګورئ یو کس ولاړه تیر شو نه څوک جرنیلي به یادوي نه به څوک سفارتخانه یادوي چې سفیر و نه به څوک منسټري یادوي نه به څوک ګورنري یادوي په دې حواله باندې به هغه ټول عمر یادېږي نو اوس چې کوم آفیس بیررز دي کوم هغه پښتو کې چې ورته چارواک وایي چې هغه چارواک دي نو هغه به په دې باندې یاد پاتې شي دغه خلک به په یاد پاتې شي ما څنګه چې وختي تاسو سره دا خبره شریکه کړه چې څه خلک داسي چې هغوی سره بنده ځان اسوسییټ کړي نو د هغوی په ذریعه باندې هغه واړه خلک هم لوی شي او یاد شي اوس تاسو مونږ ورولو او د لایبررۍ هغه زوړ بلډینګ د هغې هغه خسته حالي تاسو ته ښیو نو زما خیال دی امید دی چې دا موجوده کوم ګورنمنټ دی یا په سیکرټریټ لیول باندې کوم آفیسرز دي نو د هغوی سره چونکې څه سره زموږ ایکسپیرینس شوی دی د هغوی یو ډېر زیات ایجایل پرسنالټیز دي نو په دې باندې به یې کار کړی هم وي په دغه ځای باندې خو که کار پې فرض که نه وي شوی نو چې دا په دغه راتلونکي که ای ډي پي وي که په هر څه څیز کې وي چې دا په هغه پروګرام کې شامل کی او دا ځای هغه لیول ته راولي چې د دې ځای د دومره لوی انویسټمنټ شوی دی چې د هغې هغه پرپس پوره شي دا د لایبررۍ هغه حصه ده چې د 2010 په بارانونو کې ډېره زیاته ډیمیج شوې وه او دننه پکې ډېر ډیزرټډ او سنسان غوندې لوک دی نو دا زمونږ به دا مشوره وي زمونږ به دا تجویز وي چې دا ځای واپس همغه کیفیت ته راشي چې کوم د دې په کار دی تاسو کتی شئ چې دا دننه هغه فرسټ لوک د دې چې دی نو هغه انتهایی انپریزنټیبل دی او داسې داسیس که مرمت این ټایم ونه شو یا دا رینوویټ نه شو نو زما خیال دی چې دا به نور هم سیوا کیږي بل
هغه خواته که مونږ وګورو نو دې خواته دلته یو افسوسناکه خبره ده ښکاري چې مخامخ صرف د غني بابا نوم پاتې شوی دی هغه ډیری هغه لوېدلې ده د دې نه زبوحالي دا به نور هم سیوا کېږي که ان ټایم د دې هغه حساب خیالونه ساتلی شو کوم چې د دې ځای په کار ده د دې ځای حق دی بل دا تاسو وګورئ دا دیوال هم دې طرف ته چې هغه ځای نه رابجل شوي دی نو د دې به زما خیال دی که توجه ورته بهیم او که نیل ورته او توجه ورته وکړي شي نو د دې ځای دا مرمت دا به څه ډېره زیاته غټه ایشو نه دا په اسانه باندې وشي بل دا ګیر چاپېره ته تاسو وګورئ داسې دا بلډینګ ګرد چاپېره د ځای په ځای باندې د دې کریکس د وجې نه یو دونه غټ لوی بلډینګ دونه لوی عمارت هغه د نقصان د وجې نه سروسیبل نه دی لکه قابل استعمال نه دی نو لږه معمولي توجه به دې طرف ته هم ورکول غواړي دلته تاسو وګورئ د غني بابا یو ملغلرې لیکلې ده رو یوې غوټۍ د ګلاب ووې ما ته رو اورې که قیصه د اور اشنا شه د ایرو ما لیدلې خوب کې د راتلونکي بهار ستوري دی شپه کې مې لیدلې د جانان د بڼو سوري دی ښکلې ځلېدلو د سبا په منارو رو یوې چپې د نسیم ووې ما ته ورو ستوري څومره پاک ځلیږي شپه کې د تیارو زه یم د بهار سلام د خیشت د زړه دعا زه د مجنون ساز او بوی د زلفو د لیلا وی بام د عشق اوچت دی د کعبې د منارو رو د سبا ستوري سحر اوې ما ته ورو ګل خوب د بهار دی یخه شپه کې د تیارو زه د سحر خوب د شپې امید یم د وصال زه د چا د مست زړه یو بسر یم د خیال مرد یو دریاب جوړ د شولو زرو زرو نمر هر ذره د نمر دریاب د دریاب ساز کی او بام د عشق اوچت دی د کعبې د منارو دا خو مونږ تاسو ته وایو چې دا دې نه دا ګرد چاپېره چې دا کومه ډیمیج دی نو که دا ان ټایم دغه شي نو دا به ډېره زیاته زما خیال دی چې ممکن هم دا څه دونه ګرانه دغه هم نه دی بل دا ګرد چاپېره که عزیزیانه تاسو لږ راشئ دغه یو څیز بل په نښه کول غواړو چې اخواته یو ډیزرټډ غوندې لوک د دې هیومن ریسورس په حواله باندې جوړ شوی دی هغه دا دی چې دلته دا عین ممکن ده چې لکه مالیان سیوا شي دغه وشي دا ټول وطن به ګل ګلزار وي دلته به ښکلې ښکلې تاسو وګورئ دلته د لږ مشقت د لږ محنت د وجې نه دا ځای نه داسې شاړ پراته دي بلکې د دې په بیک ګراونډ باندې عزیزجانه که د ناظرینو ته دا ځای تاسو وګورئ که نه هغه دا صرف او صرف هغه څیزونه دي چې کومه ټیک کیدی شي او ټیک کول غواړي دا وګورئ دلته ښکلې بوټي کیدی شي ګلان کیدی شي دلته یو عجیبه غوندې سنسان غوندې منظر دی دلته د چا دا ټول مونږ داسې تقسیم کړو یو د حمزه بابا پورشن شي یو د رحمان بابا پورشن شي یو د غني بابا پورشن شي نو د دې ځای سیګمنټیشن داسې وشي سیګمنټس کې دا ځای ډیوایډ شي نو د هر ځای چې لکه کومه حصه کې مسله نو هغه حصه به د هغې مینټیننس او دغه به اسان وي دې خوا ته تاسو کتی شئ دا لاندې چې کوم ځایونه دي دلته یو دوه کوارټرې هم دي دا شاته دا وګورئ یو ځنګل غوندې ډیولپ شوی دی صرف او صرف زما خیال دی که دوه درې مالیان نوکران د دې دپاره وساتلی شي نو دا به دا ټول ځای به په حصو کې چې تقسیم شي او هره یو حصه د چا په نوم باندې د هغې انتصاب وشي د غټ غټ مشاهیر چې زمونږ کم دي د حاجي صاحب تورنګزی په نامه دي شي د باچا خان بابا په نامه باندې دي شي یا داسې نو دا به داسې چې د دې ځای سره به پوره مونږ انصاف وکړي شو بل دونه چې اشنغر ته راشو د بابا سلام له لاړ نه شو نو هغه مونږ ته داسې د بې مروتۍ خبره ښکاري نو ورځو د غني بابا مزار لم د یوې لحظې دپاره بوځو
ستا د مینې په صحرا کې زه سورپړق د لالا نه شوم ستا د مینې په صحرا کې زه سورپړق د لالا نه شوم ستا د باغ کشمالي نه شوم خور لوګې په هوا نه شوم یو ګوټ یخې اوبه نه شوم چې غرمه و کربلا ده هر خمار جانان جانان دی هر خمار بلا بلا شوه او وایي زه د سرو ګوتو غرور شوم د کرلو بوستان نه شوم زه د سرو ګوتو غرور شوم د کرلو بوستان نه شوم او ستا د ګوتو په پردو کې لکه سور بندیوان نه شوم او غټ کلام دی وایي چې راشه وګوره جانانا دا ما څه په څه بدل کړل څه دې راکړه ای جانانا څه دې راکړه څه مې درکړه نو زما خیال دی چې څنګه غني بابا لکه ګلې سات رنګ جهان ته وښود لکه سیند دریاب له خپلو چپو یوړه نو دغسې غني بابا ګلو خپله ننداره یې وښودله لاړه خو هغه یو ځای کې وایي چې زر سهره د بهار وي یو ماښام کې د خزان زر سهره د بهار وي یو ماښام کې د خزان سل خوبونه ډک د عطرو یو دانه کې د ریحان نو غني بابا د هغه ماښام نشته هغه دغسې سبا وي د هغه د الله سره محبت هغه به همدغسې ژوندی ساتلي په یو شکل کې په بل شکل کې څنګه چې د خزان ماښام راشي خو هغه د راتلونکي بهار دپاره د زرګونو کلونو دپاره بوزغلې پرېښي دغسې غني بابا د خپل فکر بوزغلي خواره واره پرېښي دي او چې دنیا وي نو تر هغې پورې به د غني بابا فکر وي د بل پروګرامه پورې په لوی الله سپارو الله پامان